کوم اول خو تاسو ته شکریا ادا کوم چې سخترین موسم کې تاسو راغی. بل دا چې زمونږ بیسیکلی احتجاج چې کومو نن د پټرولیم مصنوعات کې دا غیر منصفانه او ظالمانه اضافه چې کومه ده که نه چې ورته بین الاقوامي قیمت وایي یا د IMF غلامي ورته وایو مونږ که نه چې نه مشاورت دی سټیک هولډر سره او بېغمه یې راکړل 60% زه دا د حکومت پاکستان دا د شماري چې 60% دا ملکی پیداوار دی ډیزل او 60% ما باندې بین الاقوامي ریټ باندې ولې خرڅې. بل د ریفاینري پرافټ چې کوم دی فی لیټر 90 روپۍ دی نو هغه 90 روپۍ کمې که که نه اټک ریفاینري چې 90 دا کوي په عوامو باندې ته ولې بوجه شې دا چې ته په ما سي واقع د دې به ډایرکټ عوامو ته اثر رسي. مونږ تر اوسه پورې ګوډ ترانسپورټ برادرۍ خپلې کرایې نه دي سیوا کړي. دې سره سره مونږ دا بوج هم را باندې راغو چې کومې ضلعې ته ورته نکېږي ټریفک پولیس درته ناکې لګولي دي ښه چې کوم بیټ باندې را تېرېږي موټر وې پولیس درته دا کوي که د کنسټرکشن میټیریل اړخ ته راشي ډمپر اړخ ته چې کوم درنګ ته ځې 100 روپۍ فیس دی دی به 500 والي که ډي سي ته ورشې هغه به یاره ټیکې ګران اخېستې هلکه ستا ټیکې ګرانې سره څه کار تا ورته شیډیول ورکړی ته خو زما دپاره تحفظ دپاره کنزیومر د تحفظ دپاره ناست یې زه ډي سي نوشیره او AC اکوړه په دې باندې भरपूर مذمت کوم چې دوی نه خپل عملداري قایموي او د لوټ مار یو بازار قایم دی او د دوی پکې باقاعده د دې نه راښکاري چې باقاعده د درنګونو نه دوی ته حصه رارسي چې دوی دا دومره سترګې پرې پټې کړي دي. د دې خلاف اوس دا مونږ وایو اول خو وفاقي حکومت ته دا زموږ مطالبه ده چې دا د بین الاقوامي مارکیټ کې په تېره شوې هفته کې $12 راوغورځېده د هغې بینیفټ دې ورکړي د ملکي پیداوار دا د بین الاقوامي ریټ باندې په ما باندې نه خرڅوي. دا نن نقطه آغاز و دا پاکستان په سطح باندې د یونایټډ ګوډ ترانسپورټ په سطح باندې انشاءالله دا ریلیانې په ټول پاکستان سره موږ په سلا مشوره کیو او ډېر ژر به که دا حکومت دا فیصلې واپس وانه غېښتې نو ټول ملک به سره د پورټه به موږ بندو خپل کاروبار به بند کړو او بیا به نور چې کوم دی